أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سورة القصص 43 نمبر آیت. دې 43 نمبر آیات کې درې سبقونه ذکر کیږي. یو سبق دا ذکر کیږي چې د آسماني شرعي احکامو د انسانانو او مخلوق ته زبردست ضرورت دی، او دغه ضرورت پوره کولو لپاره الله تعالی ډېر پیغمبران را لېږلي دي. یو پکې موسی علیه السلام را لېږلی دی چې د هغې واقعه مخکې تېره شوله. دویم د دې نه دا معلومیږي چې څنګه د نبی علیه السلام موسی علیه السلام پیغمبر شوی او راغلی و، د نه مخکې نور پیغمبران هم راغلي دي. نو پیغمبرانو راتګ څه ناشنا خبره نه ده. نو که نبی علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړله، د ایسر تعجب خبره نه ده. درېیم پکې دا مضمون دی چې چاته د یوې خبرې علم حاصلېږي، یقیني علم، نو دا به څلورو طریقو باندې حاصلېدی شي. څلورو طریقو کې یوه طریقه به حاصلېږي. ته چې به یقیني خبره معلومېږي، یوه دا ده چې تا ته کې موجودې به خپلو سترګو باندې ویني، دا خبر به یقیني. دویمه دا ده چې دا کومو خلکو چې لیدلی دا خلکو سره میلاو شي، هغه ته صحیح صحیح قصه وکړي، یا هغوی ته لیکلو په ذریعه باندې هغه خبر تا ته ولیکي او په لیکلو په ذریعه باندې تا ته در ورسي. دا دویمه طریقه شوله. او درېیمه طریقه دا ده چې تا ته وحي وشي. څلورمه دا ده چې د عقل په ذریعه باندې معلوم کړي چې کله عقلي امور یاله. اوس د موسی علیه السلام واقع ته وګورئ. نو موسی علیه السلام عقلي قصو د عقلي خبره نه ده، دغه واقع معلومات په عقل سره نه معلومیږي. د عقلیاتو نه خو نه ده، نقلیاتو نه ده. نقلیاتو کې یا به داسې چې نبي علیه السلام ته موجود وي، دا قصې لیدلې وي، نو داسې خو هم نه ده. نبي د موسی علیه السلام په زمانه کې خو نبي علیه السلام نو موجود، نو پته ولګېدل چې لیدلې خو نه ده. دویم دا چې د هغوی نه اورېدلي وي او یا د هغوی کتابونه یې کتلي وي. موسی علیه السلام خو دغه خلک لیدلی وو، نه د هغوی کتابونه په کتلو باندې پوهېدو، ځکه لیکل لوستنه باندې نبي علیه السلام نه پوهېدو. نو دا ذریعه هم نه شوله، دا هم نه ده. نو اخرنۍ خبر دا متعین شوله چې د موسی علیه السلام دومره صحیح واقعه بیانول نه لیدلې ده، نه په کتابونو کې لوستل، نه د خلکو سره ملاقات شوی دی، نه په عقل سره معلومیږي. پته لګي چې د په وحي سره معلومه شوله. دا د وحي علم دی. او چې کله دا معلومه شوه چې دا د وحي علم دی، نو د دې نه یقیني معلومیږي چې نبي علیه السلام صحیح پیغمبر. که پیغمبر وحي نه وحي ته نه کېدلی، د کومه طریقه به معلومولې. نو دا آیت د نبی علیه السلام د موسی علیه السلام د واقعه د نبی علیه السلام پیغمبرۍ باندې مستقل دلیل شو، کلک دلیل شو. او دې ته صداقت د رسول وجه د نبی علیه السلام پیغمبري معلومه شوه. الله تعالی ولقد آتینا یقینا ورکړی موسی کتاب، موسی علیه السلام ته کتاب، من بعد ما ورسته د هغې نه اهلکنا القرون الاولى چې موږ هلاک کړي ډېرې پیړۍ هلاک شولې. د موسی علیه السلام نه وړاندې د موسی علیه السلام نه وړاندې چې کومې پیړۍ هلاک شوي دي، په هغې کې د نوح علیه السلام قوم هلاک شوی دی، عادیان هلاک شوي دي، ثمودیان هلاک شوي دي، د لوط علیه السلام قوم هلاک شوی دی، لوی لوی عذابونه پرې راغلي دي. د هغې نه وروسته الله تعالی موسی علیه السلام راولېږه، هغې ته پیغمبري ورکړه او کتاب یې ورته حواله کړه. دغه کتاب چې بصائر للناس، دا دلایل د پاره د خلکو، بصیرت د پاره د خلکو، وهدن دا هدایت ته، ورحمتا او رحمت ته، لعلهم د پاره تذکرون، د خلک نصیحت قبول کړي. بصائر جمع د بصیرتون ده. د خو خبرو یقین په ذهن کې کوزیدل او د خو خبرو خواله بزره کې کوزیدل، دا بصیرت. چې سره به دې باندې پوه شي اسلامي احکام دا بهترین احکام دي، د منلو قابل دي، د انسان د دنیا او د آخرت د فائدې لپاره دي. دا مضمون چې کله ذهن ته کوزیږي، نو دا بصیرت. بیا دغه بصیرت نه وروسته چې کله ته په احکام باندې ځان پوهې کې، د احکام زده کې، نو دا هدایت شو. چې کله احکام باندې نه پوهېدلی، نو بصیرت به یې خو هدایت به نه وي. چې کله په احکام باندې پوه شولې، نو اوس هدایت ورسره هم شو. چې کله په احکام باندې پوه شولې، په هغې عمل وکړو، د هغې عمل چې کومې ظاهري او باطني نتیجې مخې ته روانې شولې،
هغه ظاهري او باطنی نتیجې چې کمی دي ظاهري او باطنی فائدې چې کمی دي هغه رحمت لکه تبع احکام باندې عمل وکړي دا قبول شي دا قبل دل نورسته چې کم دی په دنیا کې تاسو خپل ژوند کې خپل عبادتو کې اعمالو کې برکات حاصل شي دغه شان د کې دغه الله تعالی قبولیت او قبول شو په خطر کې باندې نو وس دغه قبولیت د اعمالو او برکات د اعمالو چې په دنیا کې د کوم برکات را سرګندګي د نیکو اعمالو په وجه باندې هغه رحمت نو شریعت سره د درې خبرې ضروری چې بصائر هدن رحمت په اول سره کې دا بصیرت بیا هدایت ته وړي بیا د رحمت حیثیت اختیار کی لعلهم دې لپاره تذکرون د خلق نصیحت قبول کی دا کتاب پایدار وما كنت بجانب الغربي او تنوي پیغمبر په طرف د مغربي طرف مغربي طرف کې ته موجود نه وي کوئی تور مغربي طرف کې ته نه وي موجود اذ قضينا الى موسى الامر هغه وخت چې موږ فیصله وکړه موسی عليه السلام ته د یو کار وما كنت من الشاهدين تنوي د حاضر خلقونه ته دلته کې موجود نه وي یعنی دا لیدلو چې کوم علم د نه خو ته نه حاضر کړي په ټیم کې خو ته موجود نه وي او دا شان د کې عقل سره خو هم نه معلومیږي دغه خلق د لیدلی هم نه دي نو ولكن انشأنا قرونا بتطاول عليهم العمر وي اصل خبر دا د یقینا من پیدا کړی وی ډېر پیړای بتطاول عليهم العمر نو د شو په هغه من زمانہ ډېر زمانہ پیغمبران نو راغلي د پیغمبري زمانہ په کې وګداش کړه نو په دې طریقه باندې د خلکو نه احکام ورک شو د احکام رد بدل شو ورک شو د خلکو تحریف او دغه تبديل په کې راغی نو هغه نه ورسته ضرورت پیښ شي ته پیغمبر شي وما كنت ثاويا في اهل مدين او تنبي اوسیدون کې په اهل مدین کې اهل مدین کې ته موجود نه وي تتلو عليهم آیاتنا چې ته بیان بیا علیهم د خبر قوم باندې آیاتنا زم آیاتونه یعنی مدین کې ته موجود نه وي چې کنه هغه خلق دی ولید خلق خبرې دی واورېدلې او موسی عليه السلام دی ورید شعیب عليه السلام دی ورید هغه قصې دی بیا راوړې دي هغه واقعیت او حالات راوړې دي خپل قوم ته بیانې دي څه نه ده ولكننا كنا مرسلين لیکن كنا یومنګه مرسلین لګون کی تعالی را مونږ ته لګلې پیغمبري سره نو د پیغمبري وحي خلکو ته بیانې نه د موجود وی هغه ته کی او نه د باقل سره معلوم کړل نه د چاویل وما كنت بجانب الطور او څنګه په طرف د کوه تور کی اذ نادینا په هغه وخت چې आवाज وکړ موسی عليه السلام هغه زمون आवाज ته نه دی اوریدل ته موسی عليه السلام نو لیدلې ولكن رحمه من ربك لیکن دا رحمت دې طرف ستانه چې وحي ته وشوله لتنذر دې د پاره ته ويره قوم ها قوم ما اتاهم چورته نو راغله من نذير اس يرون کې من قبل کستان وړاندې د نبی عليه السلام قوم ته د نبی عليه السلام نو وړاندې بل پیغمبر نو راغله دغه شان کې دغه قوم په لرونو نه ګونو ته هم نو راغله مخکې براغلیو عیسی علیه السلام او دغه شان کې مخکې ډېر پیغمبران تر شوی دي لیکن د هغوی تعلیمات هم دغه شان کې ورک شوی نایب شوی ورک شوی او دې قوم خو سره لیدلی نو دې قوم په زمانہ کې نه راغلي لعلهم دې د پاره تذکرون د خلک نصیحت قبول